بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو نننی پروګرام ډیر مهم دی او ضرور یې ووري او پیپل پارټۍ والا او مسلم لیګ والا دی په غور سره ووري. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته پته چې په دې ملک کې بجلی ډیره زیاته ګرانه شو. په بجلی بیلونو کې کم غونډه ټیکس را روان دی. ورسره یونټ چې کم دی ورځ تر ورځه خیږي او ویل کېږي چې دغه یونټ په 90 روپۍ ته رسي. په دې پروګرام کې به زه په دې باندې خبرې ترې کومه. دویمه دا چې پښتونخوا سره ولې ظلم کیږي یا بلوچستان سره ولې ظلم کیږي په دې باندې به خبرې ترې کومه. او ورسره چې کوم دی نن خو سپریم کورټ وګورو خای کورټ وګورو نو دې کې د پښتونخوا نه ججان ولې نه راځي یا د بلوچستان نه ججان ولې نه راځي. دا یو ډېره مهمه خبره ده. دا به موږ د ماضي په تناظر کې خبرې کوو چونکې اوس موجوده کې بلوچستان چې کوم دی نو وزیر اعظم هم راغی او راتلونکي چیف جسټس خو هم داسې دی. خو ګیله هم ده چې تر دې وخته پورې دا ولې. ګرانو کتونکو آی پی پی یو کمپني انډیپینډنټ یعنی پرایویټ کمپنیانې دا دې وخت کې په پاکستان کې د 72 نه واله 75 پورې دي. په کال 1990 کې د دې معاهده شوې وه. هغه ټیم کې د بېنظیر حکومت و. یقینا چې دا به د زرداري ویژن و چې دومره لویه معاهده یې وکړله. د آی پی پی د پاکستان ته پیدا څه ده او قوم ته څه پیدا ده. او دې وخت کې چې کومې خبرې کېږي وابړې والا مفت بجلي خوري او وابړې والا مفت بجلي خوري. زه کله خو په دې حق کې نه یم چې زه دې بیل ورکوم او وابړې والا د مفت بجلي خوري. خو زه ضرور دا وایم چې ججان د مفت خوري، پولیس افسران د مفت خوري، جرنیلان د مفت خوري، نور محکمې د مفت خوري، نورو محکمو ته د مراغات وي او وابړې والا یې موږ له خولې کې راکړی چې وابړې والا بس پرې یونټ دی. وابړې والا چې کوم دی مفت بجلي او وابړې والا ګاونډي له هم ورکوي او وابړې والا دا کوي. د ګیس والا نه خبر یې چې هغوی ته څومره یونټ پرېږدي. خو دا د حکمرانانو د بیروکریټو وابړې والا د قام په ذهن کې اچولې دی. نو په دې باندې زه ستاسو ذهن کولاوم چې کومه آی پی پي معاهده دوی کړې ده. د 1991 نه پس بجلی چې کومه وه دا زمونږ بجلی وه، سرکاري بجلی وه. هغه ټیم کې د یونټ تپوس وکړې د 1991 نه پس چې کوم دی نو دا بجلی د دې معاهده وشوله. او دا معاهده څنګه شوې ده؟ دا معاهده به پاکستان لا 41-42 هزار میگاواټ بجلی چې کومه دا ورکوي. اوس د پاکستان ضرورت څومره تاسو ته پته ده؟ 31-32 هزار میگاواټ. او بیا د حیران کن خبره دا ده چې پاکستان سره انتظام د سپلای څومره دی؟ هغه 21-22 هزار میگاواټ. اوس دې معاهده کې ویلي دي خو 21-22 هزار میگاواټ بجلی پیدا کیږي او خو 35 هزار پرس کا پیدا کیږي. خو پیسې به چې کم دی نو دا 41-42 هزار میگاواټ بجلی حکومت پاکستان دغه آی پی پی دا کومه معاهده چې شوې ده جمع کوي. به دا پیسې څومره دي خبر یې؟ د دفاع زموږ بجټ څومره دی؟ 1800 ارب. د دې کرایه څومره ده؟ 2000 ارب. 2000 ارب روپۍ دا کرایه. خو بجلی جوړوي او خو نه جوړوي. خو 2000 ارب به بجلی ورکوي. بله مهمه خبر ته کوم چې 2000 ارب روپۍ به پاکستان ورکوي. خو دا به کالداري نه وي، دا به پاکستانی نه وي، دا به په ډالرو کې ورکوي. دا معاهده یې ورسره کړې ده. اوس ما بسې بیل راځي 10,000 روپۍ نو زه به پاکستانی 10,000 ورکم. نه دی به 10,000 ډالر ورکوي. نو په 300 نه زیات یو ډالر قیمت دی نو داسې 30,000 ته دا ورسېدي. نو داسې قسمه یو معاهده شوې ده آی پی پي. نو هلته کې ناجیزه دوی کړي دي او دلته کې به وابړه موږ ته مخې ته کوي چې وابړې والا خو بس پرې یونټ یې دغه کوي. تا چې دا کومه معاهده کړې ده په کوم سوچ ته کړې ده چې تا سره په پاکستان کې وسایل دومره نشته، انتظام د سره نشته سپلای او ته معاهده کې او بیا د معاهدې چې کوم دی د 41-42 هزار میگاواټ ما ته ووایه چې د 1991 نه واله 2023 دی چې دومره بجلي پیدا شوې ده، دومره بجلي راغلې ده نه ده راغلي. موږ سره انتظام چې کوم دی زمونږ چې څومره ټرانسفارمرې دي یا پیډرې دي یا تارونه دي یا ستنې دي یا څه دي د بجلۍ دا موږ سره 21-22 میگاواټ بجلي هزار چې کوم دی دا پیدا کوي. ښه ګرانو کتونکو تاسو څه ګورئ زمونږ په ګرمو کې زمونږ دا 22
21-22 میگاواټ بجلی پکار ده. اوس چې یخني شي نو دا یکدم 10,000 یا 11-12,000 میگاواټ بجلی ته راشي. او بیا هم چې کوم دی نو آی پی پی له معاهدې مطابق په ډالرو کې 2000 ارب روپۍ ورکوي. 2000 ارب روپۍ د هغه 41-42,000 میگاواټ بجلی. دا ظلم نه دی؟ په دې ظلم باندې ولې خاموشي ده؟ او دا ظلم یې په کم تناظر کې دی کوو؟ دې ملک ته دا نقصان ولې کوو؟ موږ چې دا پښتانه وایو چې بجلی موږ پیدا کوو، اوبه زمونږ دي، مزې پې هغوی کوي، نو موږ له چې ګران راکوي دغه معاهدې لاندې راکوي. ښه کویله دلته پیدا کیږي، په بلوچستان کې پیدا کیږي. دې شهباز شریف کویله د بهر نه انپورټ کوي، په سند راځي او په ساحیوال کې چې کوم دی نو پلانټ ورته ولګوو، هلته کې بجلی پیدا کیږي. پکارو چې دی په بلوچستان کې دا پلانټ لګولی وي، پکارو چې دا پلانټ یې په پښتونخوا کې لګولو یا چې په سند باندې راځي نږدې چې دا هلته کې لګولو. هر سړی لګیا دی د خپلو مفادو لپاره. شاید چې د دې آی پی پي نه دا کې الکټریک کراچي کومه کمپني چې ده دا هم پرایوټ ته کیدای شي چې سند ته دغه علاقو ته دې پیدې وي، خو موږ پښتونخوا به څه کوو؟ موږ بلوچستان به څه کوو؟ او بیا دې معاهدې نه خو ټول پاکستان ته تاوان دی چې ته 2000 ارب روپۍ ورکې د 41-42 او تاله بجلي چې کومه دلته کې 22-23,000 میگاواټ را کوي. تا سره انتظام هم د 22-23,000 دی او په یخنۍ کې یو شانتي وي، په ګرمۍ کې بل شانتي وي. 35,000 میگاواټ بجلي خو هم نه پیدا کیږي. نو دا کم ظلم چې روان دی نو په دې مې د سره خبرې کولې چې دا یو ډېره مهمه خبره ده او یو ډېر لوی سکینډل دی چې کوم په دې ملک کې زموږ سره هغه کیږي لګیا دی وشو او موږ سره چې کوم انتظام دی هغه د دغې مطابق دی او بیا په ډالرو کې او بیا چې کوم دی نو بیل دغه مطابق نو دې ملک ته څومره نقصان دی. لکه ما تاسو ته وویل چې د دفاع دومره بجټ دی او 2000 ارب روپۍ چې کوم دی نو زه د دې آی پی پي کرایه ورکوم. کرایه ښه ده، ما سره په کرایه معاهده کړې د 91 نه واله او دا 2023 شو. دا کرایه نه د دې پاکستان ده. دا پاکستان کې څومره پیسه ده، خو پیسه روانه چېرته ده؟ د دې خلکو په مفادو کې لږ یو نن په دوبۍ ایرپورټ باندې چې کوم دی نو ډالر وځي ډالر روانې دي. د دې روکتام څوک نشته. یو ایماندار هم افسر دی کې رانغی، یو محکم هم داسې رانغله چې هغه محکمې په دې خلکو باندې چک وساتي او د دوی د دې خېټو نه زموږ د پیسې روباسي. د قام پیسې دي، په قام باندې دا ټکسونه را روان دي. د نورې ګرانۍ خبره خو به نه کړو، دا مې صرف د بجلۍ خبره کوله چې په دې کې خو به صرف وابډۍ والا دومره یونټ غواړي، وابډۍ والا دومره یونټ غواړي. دا ته چې لګیا یو د اغلا کې د وابډۍ او دا په کوم انداز کې او ولې دا تا پرایوټ کوله او پرایوټ ته کړه نو داسې معاهده دې څنګه کوله؟ دا خو داسې عجیبه معاهده دې کړې ده چې خیران بشي. نو ګرانو کتونکو په دې آی پی پي باندې ځان پوه کړئ چې دا د پرایوټ کمپنۍ دا دې وخت کې پاکستان کې 72 نه 75 دي او دې کې د میا منشا شانتي، په دې کې جرنیلان، په دې کې ریټایر ججان، په دې کې غټ غټ بیروکریټ هغوی ځان له کمپنۍ دا کړي او د بینک نه لونونه اخیستي دي، د بینک نه قرضې اخیستي دي او ځان یې چې کوم دي د اربو روپو مالک کړي دي. او په دې کې به بل ور به دوی ته بلډینګونه دې دپاره غټ غټ جوړ شوي دي او دا بلډینګونه به دې بیروکریټو ته دې سیاسي خلکو ته دوی ته پاتې شي، د دوی پکې مفاد دي او د بینک لون هم لاړه، د بینک قرضه هم لاړله. داسې یو سیسټم یې کړی، دا یو ډېر لوی پراډ یې کړی دی. دا پراډ دی، دې معاهدې ته زه پراډ وایم او د دې معاهدې چې کوم دی نو سرباب پکار دی. په دې کې دا د پاناما نه لوی کیس دی، دا د توشخانې نه لوی کیس دی، دا د القادر ټرست نه لوی کیس دی. دا قام سره چې کوم دی نو ډېر زیاتې شوي دي. ګرانو کتونکو انشاءالله په بل پروګرام کې اوسه بیا